کله چې ابراهیم علیه السلام د قوم سره بحث مباحثه وکړه، مناظره یې وکړه او الله رب العزت هغه له په هغه باطل پرست او بت پرست قوم باندې غلبه ورکړله او د دلایلو په میدان کې هغوی بالکل فیل شو. نو هغوی خو الټا چې کله یو باطل پرست دلایلو په میدان کې پیل شي نو هغه بیا د جبر نه کار دي. نو اور ته یې واچو، خو اور کله سېځلی شو، اور خو د چا په حکم کې و او دا ابراهیم د هغه خدای دپاره لګیا و، نو اور ورته هېڅ ونه ویل. خو د دې نه وروستو بیا حضرت ابراهیم علیه السلام دوی نه بس پلار ته یې ویل چې زه لاړم هلته، او هغه خپل تاسو ته ما پرون ویلي چې د هغه د عیش او آرام زندګي، هغه د بادشاهۍ زندګي، هغه هر څه لیله ته ورکړه او د الله د حکم مطابق د هغه خپل کلي نه د هغه کوفې او کوسا نه روان شو او حران ته لاړ. کله چې د ناکاره خلکو ملګرتیا یې پرېښوده نو الله رب العزت ورته ښه ملګري ورکړه، زوی وله ورکړه اسحاق، او دا ډېر کالان سالۍ په زمانه کې وله ورکړه چې دی د 120 کالو په عمر کې دی، او بل طرف ته نوسی م وله الله تعالی ورکړه چې ابراهیم ستا عقب او ستا دا وراثت او ورثه به دقسې قیامته پورې به چلیږي. نو نوسی م وله ورکړه یعقوب علیه السلام. دا هم د الله شان دی چې سړی د ناکاره خلکو ملګرتیا پرېږدي نو الله د نیکانو سره ملګری کړي. او همدغه ښه وجه ده چې قرآن کې موږ ته دا تعلیم راکړی شوی دی چې تاسو به دا وایي چې خدای پاکه نیکانو صالحانو سره ملګري کوي، نیکانو صالحانو سره چې کله مرم نو چې نیکانو سره مړ شو. وتوفنا مع الابرار، هلته تاسو سوره د آل عمران کې په آخر کې وایي که نه وتوفنا مع، خدای چې وفات راولي او د نیکانو صالحانو